الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان وليس عبد مؤمن يصلى في ليلة فيها إلا كتب الله له 1500 حسنة بكل سجدة إلى آخره. دا بل روایت تے دا رمضان المبارک پبارکی پرون درس حدیث کی دا نبی علیہ السلام خطبه ذکر شو چې کم د رمضان مبارک نه یو ورځ مخکې به نبی علیه السلام صحابو ته کړې وه او دغه شانتې د قیامت د ورځې پورې آینده مسلمانانو ته نبی علیه السلام دغه پیغام پرېښودی و. وزدابر روایت ته د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه دا هم تفصیلی روایت ته او د رمضان مبارک د فضائل ذکر دے پرې کې حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نبی علیہ السلام فرمایل اذا كان اول ليله من رمضان کله چې د رمضان مبارک اولنې شپه شي پرون روایت کې د رمضان مبارک نه یو ورځ مخکې دا غي ذکر او دلته کې د رمضان مبارک د اولنې شپې ذکر دی چې کله د رمضان مبارک اولنې شپه شي نو فتحت ابواب السماء د اسمان دروازې کولاوي کړي شي فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان او بیا د غینه ایس یو دروازه نشي بندولې تر دې پورې چې د رمضان مبارک اخرنې شپه شي، یعنی د رمضان مبارک د اولنې شپې نواله تر اخرنې شپې پورې د رمضان مبارک کې د اسمان ټولې دروازې چې کوم دی الله تعالی کولاوي کړي دا ځکه کولاوي کړي چې د دې یو څو وجوهات دي. اول دا چې رمضان مبارکي انسان مسلمان روجي نسی او روجي یو داسې عبادت دی چې دا هر ټیم د انسان عبادتي. مثلا سړی مونځ کوي نو مونځ یو 10-15 منټه کې وشي بیا دا انسان د دې عبادت نه فارغ شي د بل مونځه پورې. دغه شانت یو انسان ذکر اذکار کوي سټیمه پورې کوي او روجه او داسې عبادت ته چې پدې کې د سحر نواله تر ماښامه پورې انسان هر ټیم په عبادت کې مشغولی، کده په لار رواني کده اودی کده عبادت کوي په هرې طریقې سره چې کم دی نو دی د ماښامه پورې په عبادت کې رې شاملي، کده د چا سره خبرې کوي بیا هم چې کم دی د روژی نو په دې وجه د اسمان دروازې دا کولاوي پرتی بندیږي نه، ځکه چې هر ټیم د عبادت په بره باندې خیږي. او دغه شانتي دویمه وجه دا ده چې رمضان مبارک کې د الله تعالی رحمت هر ټیم راوریږي، د دې لپاره دروازې بندیږي نه دا کولاوي پرتی. او بل وجه دا هم کیدای شي چې فرشتې د انسان د عبادت او د روژې دا دومره لوی عبادت سر ته رسول دا فرشتې هر ټیم د دې چې کوم دی هغه مشاهده کوي او دا ییني. د دې لپاره د اسمان دروازې د اول شپې نه کولاوي شي رمضان مبارک کې او د اخر شپې پورې دا کولاوي. او بیا مخکې نبی علیه السلام فرمایي وليس عبد مؤمن يصلى في ليلة فيها، او یو مسلمان بنده هغه پر شپه کې
چې مونځ کوي الا كتب الله له 1500 حسنة بكل سجدة، مگر دغه انسان له په هر یو سجده باندې الله تعالی 1500 نیکي ورکوي. د رمضان مبارک په شپه کې د الله یو مؤمن بنده مونځ کوي نه په هر سجده باندې الله تعالی د رمضان په شپه کې دله 1500 نیکي ورکوي. اوس پرې کې د ماښام مونځ هم راغی، د ماسخوتن مونځ هم پکې راغی، ویتر هم پکې رالل، او انسان نوافل کې دا هم پکې رالل. که دغه انسان له الله توفیق ورکړي د شپې تهجد کې دا هم پکې رالل، نو په یو یو سجده باندې د انسان ته چې کوم دی نو 1500 نیکۍ لیکلی کېږي. او دویم انعام وبنا له بیتا فی الجنة من یاقوتة حمراء لها 60,000 باب. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یوازې په سجده باندې 1500 نیکۍ نه بلکې د ده لپاره یو کور تیاری په جنت کې من یاقوتة حمراء د سرو یاقوتونه، او د هغې کور صفت دا دی چې لها 60,000 باب، چې د هغې کور دپاره چې کوم دی نو 60,000 دروازې. او بیا مخکې لکل باب منها قصر من ذهب، او بیا د هرې دروازې سره چې کوم دی یو محلي د سونې د سرو زرو موشح بیاقوتة حمراء، چې دا په سرو یاقوتو سره چې کوم دی مزین شوی، ګلکاري پرې هغې شوي. او بیا مخکې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فاذا صام اول یوم من رمضان، کله چې دا مسلمان بنده د رمضان المبارک اولنې ورځ روژه ونیسي نو غفر له ما تقدم من ذنبه الى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان. نو چې کله دا مؤمن مسلمان د اولنې ورځې روژه ونیسي نو دته مخکیني ټول ګناونه معاف کړی شي. الى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان، دا آینده رمضان د دغې ورځې پورې د ټول ګناونه چې کوم دی نو معاف شي. دلته کې دا یو مسله ذهن کې ملحوظ ساتل پکار دی چې د ګناونو نه مراد صغایر ګناونه دي، او هغه ګناونه صغایر چې دا د حقوق الله سره تعلق لري. اوس که ګناونه هغه چې کبایر لوی ګناونه د هغې د معافۍ دپاره بیا شرط توبه دی چې الله تعالی ته به توبه وباسي. او که چېرته کې دا په حقوق العباد کې راتلل د الله د حقونو سره تعلق نه و، نو د هغې دپاره بیا شرط دا دی چې د کم بنده حق ته یې ضایع کړی دی هغه حق هغه ته وررسول، یا د هغه نه چې کوم دی نو بخښنه غوښتل د هغې دپاره. نو په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې اولنۍ ورځ یو انسان روژه ونیسي نو ده ته ماقبل ګناونه معاف کړی شي، یعنې صغایر واړه. او بل انعام واستغفر له كل يوم 70,000 ملك من صلاة الغداء الى ان توارى بالحجاب. د دغه انسان دپاره روزانه او یا زره پرشتي چې کوم دی نو استغفار غواړي، یعنې مغفرت ورله طلب کوي د الله تعالی نه د څه ټیم نه د څه ټیم پورې من صلاة الغداة الى ان توارى بالحجاب، د سحر د مونځ نه واله تر دې پورې چې نور په پرده کې پټ شي، یعنې د ماښامه پورې. نو سحر نه د ماښامه پورې د دې روژهدار دپاره او یا زر پرشتي د الله تعالی نه استغفار، یعنې د دې انسان د مغفرت دعاګانې غواړي. او بیا مخکې نبی علیه الصلاة والسلام د روژهدار د بل انعام چې کوم دی نو ذکر کوي وکان له بكل سجدة یسجدها من شهر رمضان بلیل او نهار شجرة یسیر الراکب فی ظلها 500 عام. دا بل انعام نبی علیه الصلاة والسلام فرمایو چې د دې روژهدار دپاره په هر یو سجده باندې هلته به فرمایلو چې په هره سجده باندې 1500 نیکۍ، او دلته چې کوم دی د سرو یاقوتو نه یو کور تیاریږي، یو محل تیاریږي. او دلته وکان له بكل سجدة یسجدها فی شهر رمضان، او دې انسان ته مؤمن ته په هر یو سجده باندې چې دی په رمضان په میاشت کې سجده لګوي بلیل او نهارین، که د شپې او که د ورځې، په هغې باندې الله تعالی صبر کوي شجرتون ده ته په جنت کې یو ونه لګي. یسیر الراکبو د ونې مخکې الله صفت بیانوي چې دا ونه به څومره یسیر الراکب فی ظلها 500 عام، چې یو شاسوار هغه به په سورلۍ باندې 1500 سال 1500 کاله چې کوم دی د هغې په سوري باندې چې کوم دی نو تګ کولی شي.
دومره الله تعالی دغه انسان له چې کوم دی نو په جنت کې ونه ولګي. په دې وجه باندې په دې روایت کې چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د روژې د اولې شپې فضایل د هغې سره سره چې کوم دی د اولې ورځې فضایل دا چې کوم دی نو بیان کړل چې الله تعالی انسان له په دې کې یعنې مسلمان له د دې روژې په شپه باندې او روژه د انسان ونسي نو په هغې باندې الله تعالی چې کوم دی نو څه ورکوي د هغې فضایل په دې روایت کې چې کوم دی نو دا بیان شول. الله تعالی دې موږ له د رمضان مبارک په صحیح طریقې سره د عبادت او د رمضان مبارک د میاشت د تیرولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.